نو دغه زما او ستا منځي منځ کې خو فرق نه زم دل ترازم او تم دل ترازه تم منځ کوي او زم منځ کوم دا ستا منځ د زما منځ نه بهتر ولی ستا په منځ کې رضا د الله او د رسولي او زما منځ دا د دنیا د حصول د پاره دا د دنیا د منفعت د پاره نور څه فرق پکې نه ستا په منځ کې اخلاص رضا الهی او زما په منځ کې د دنیا د حصول نیت د شهرت د عزت اراده ستا منځ د الله په در کې قبول دی او د زما منځ د الله په در کې مردود دی د یاد لري نو ستاسو خوښه ده چې دا خپل ستړیا کدا د الله په در کې قبلوي خپل نیکو اعمالو کې اخلاص پیدا کړئ رضای الہی پیدا کړئ اڅ کلا خپل نیک اعمال په خلقو د الله بندگانو باندې مخ کارا کوي چې زه دومره کرته درود پاک وایم زر کرته ذکر او اذکار کوم او زه په 2 ورځې کې قران کریم ختم کوم او زه د دې شکلو رئیس د شپې عبادت کوم په دې باندې ستاله د الله مخلوق او بنده هیڅ اجر نشي درکولای خو نقصان د څه اوچت کو نقصان د دا اوچت کو چې څومره نیک اعمال لکړي ولاړ شیطان پساو کړی او هغه ټول نیک اعمال د تباہ او برباد شو خپل نیک اعمال نیکی په مخلوقاتو باندې مخ کارا کو می ظاهر ما او تا څه غواړو صفا خبر ارته کو صرف باندې غواړو بس چې مونږ ته خالص کو وای چې تشبیه را پسې او بس کله کله را پسم شپې عبادت کوي او یو داسې ډېر خو نه خو یو 2 رکعاته کوم بس تا هغه پوي که چې ز شپې را پاسم چې څو کرنا داسې سوالات کې ورته وایي چې دا ذاتیات د انسان دي دا عبادت د انسان دي دا انسان الله سره معامله دا فضل سوالات دي دا سوال چانه نه کول پکار بس چانه دعا غواړي چانه دعا غواړه اکه سپینګره دی کنه کرے که هر څوک دې ماته دعا کوا دې سره د چا څه کار دی چې تشبیه عبادت کوي او کنه کوي او تلاوت کوي او کنه کوي کدا سه سوالات تا نه څوک کوي نو پاګه باندې تاسو غل جواب مور کوي هیڅ ضرورت دیتا خو زما استاد شیطان د اندرونی نفس په زړه کې دا خبره را اچي چې ورته وایا بس چې ما او تا ورته اظهار نه کړای هغه پورې ما او تا شیطان نه پریری او ما او تا نفس دا خوخه چې ما او تا اظهار وکړو ولی اظهار کوي چاته اظهار کوي اگر رب چې چا د پاره تا مونږ کړای هغه رب خوشپې ته لیدلای هغه رب چې چا تاسو په ځمکه باندې د خپل تندای خو ته هغه رب خو تعالی ثواب درکړای نو چاته خپل عمل ښکارا کوي چانه به ثواب غواړي ما اوستا طلبګار د ثواب یو صرف د چانه یو صرف د الٰه العالمین نه یو دی